عزیزانو زما خدای گواه دی چې زه دې قوم نه مایوس یم. زړه مې نه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکړم یا ورته تقریر وکړم. زړه مې نه. دا 8 ورځې وشوې چې دې قوم زما متعلق سال جوړ کړی. یو به یو ته غوږ ورنږدې کی خبر نه بجلیګر ملا خو ډزې وشو. بل به بل غوږ ته نږدې کی بل به بل غوږ ته نږدې کی. کلي دي ډېرې دي چې بنو دی چې میران شاه دی پاړه چنار قطر دی دوبۍ ده هالند دی دوحه ده ریاض دی جده ده ټلیفونونه دا چا وکړه؟ دا پروپاګاندا چا وکړه؟ سیکان راله د پټیالې هندوان راله د دلی انګریزان راله د یورپ او کنه دا خلق وکړه چې دا ګریم پریخي دي منځونه هم کوي تسبیح مړی مسلمانان هم ځان ته وایي دیو ولی په بجلیګر مولا ولی ډزو شو څه چالي کړي سړی وجلې و هغه مولانا عارف الحسینی چې قتل شوی دی شیعاګانو په د ډزو. عارف الحسینی چې چا قتل کړی دی خو شیعو تم معلوم دی حکومت تم معلوم دی. صدر ضیاءالحق صاحب چې چا قتل کړو دنیا ته به 2 ورځو کې پته ولګي چې چا کړی کنه جی. اوس کا موجوده حکومت کې ایمان وی او غیرت پکې وی نو د ضیاء او د عارف الحسینی قاتلان دي برملا میدان تر وباسي او چرماری دي کی چې دنیا ته پته ولګي کنه جی. بجلیګر مولا یا داغه مرګري اهل سنت والجماعت ورسره دی بدنامول سپاه صحابه والا ما وی اخواله کاندي د صحابه په نوم باندې مرګري شوی دي. اوس کلیر کټ پتا ولګیدا چې دې کې د سنیت سپاهیت ایس لاس نشتا. دا چې چا کړی دی دوی ته معلوم دی. بجلیګر مولا د چا مړه ګډه نه ده پاسولې په هغه به ډز ولې سو کوي. یو سړی به پې ډز کوي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي. دا رسوا او شرمېدلي او والله کې پرېږدم ډز صحیح دستی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. یو خدای مرګره لرم د ټوله خدای پروا نه لرم. تاسو پوه شئ په خبره باندې. ما ټول عمر د خدای په باور تیر کړی ټول عمر او دینه بعد مم د خدای اسرا او د خدای باور ده. زما خدای چې زما په تندي کې څه لیکلي اب ما ترارس
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ چرتا کی چیئی تاسو مرگ بدرو رسی یدرککم الموت مرگ بتاسو بیامومی ولو کنتم فی بروج مشیدہ کپا محکم و برجنو کے ناس یہی التبم دا مرگ نخلاص نش تاسو گو فوجی جہاز دا ملک لویا سرمایہ پکے ناس تا حفاظت فوج کئی لیکن داجل فرشتے چکم زے کے ورطا ولاڑے وے دا فوج حفاظت بچ کڑے شا خبرہ کوائے پر ان میں یو فوجی تا ہوئے ماوے کر کر دیر مکہ ہوئے تاسو دا موائے چی تاسو زمونگ پسر دے ملک شپے تیرا ہوئے کم فوج چی خپل صدر بچ نکڑے شو فوج بمونگ سے بچ گئی کم فوج چی دا خپل صدر حفاظت نکڑے شو اب زمونگ سے حفاظت زمونگ حفاظت ہم خدای بکئی دا ملک حفاظت ہم خدای بکئی عزیزانو دا زمونگ ملک دے دا زمونگ وطن دے موجودہ وقت کے معاشیہ و تابل اور ازوے چی فکر ہو کئے دا سے عذابون استاسو پسر ولاڑ دی کہ یو طرف تا دروس عذاب دے بل طرف تا دے انڈیا عذاب دے بل طرف تا دا امریکی عذاب دے کدا ملک نو نبت شیعہ شیعہ پاتی کے گیا اور نبت سنی سنی پاتی کے بلا دا چستاو زما منز کی جگڑا دا ڈنڈے مارا ہے ندا ستاو زما منز کی جگڑا دا کوتک مارا ہے ندا ستاو زما منز کی جگڑا دا پرزونو ندا ستاو زما منز کی جگڑا اگا دا دلائلو ٹھیک دا جی تو ہے چا ابو بکر عمر عثمان زیادہ کڑے و حضرت علی سرا چه خلافت دا علی حق و ابو بکر واغستو ماوے وورا عاشقا را مذہب و ملت جداست علماء نے معافی غوار کا ابو جہل چد جناب محمد الرسول اللہ لوی دشمنو داسی دشمنیو چد قصاب نبیس خالری راوڑا او دا بیت اللہ پخوا کی بید رسول اللہ پملاچو دا پیغمبر دا قتل سازشونا بدا ابو جہل پکور کی کید حضرت عمر چا تیار کرے او دا جناب محمد الرسول اللہ دا سر پرے کولو دا پار دشمن اول لے دا سردار کولے بیا معافی غوارم چا عاشقارا مذہب و ملت جداس کما ابو جہل اس چرتا اولی دے نظمادی پخدے قسم وی چه زبدا ابو جہل سترگی سپاوما ولی چه پدے سترگوی جناب محمد الرسول اللہ علی دلے یزید تاسوار سے چوئے کما یزید لیدے زبد یزیدم سترگی سپاوم زکا چی پدی سترگو امام حسین لیدلے
ولی کمقلی ما خو درته وی چې یو دا لالولو یې داسې پکوړه یم ږدم او کیمه کش مې درته نیولې راشي دا سربک کیمه او کیمه سپوت اچو سپوت په بني آدم یې مونږ ولی پائے سگ بوسی دا مجنو خلق گفتا آج بود پائے سگ بوسی دا مجنو خلق گفتا آج بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود مجنون سپیرا نیولے دے او د سپیخ پہ سپائی لگیا دا چکے د سپیخ پہ سپے سپے دے مردار دے وہ شک پکی نشتا چس پہ دے مردار دے خوخ پیز کا سپاو ما گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود داس پیبا کلا کلا د لیلا په کوڅه کې ګرځېدل نو د دې سپي خپو سره د لیلا د کوڅې خاورې لګېدلې دي نو زه خپې ځکه سپوم چې د لیلا د کوڅې خاورې زما خولې له راشي دا د عشق مقام دی ماما تاسو په عشق څه پوهېږي ګیره مه راکاږه تاسو په څه پوهېږئ دا خلکو ته ګوره په ایمان یې ووایئ تاسو بېله خبره ده چې تاسو غونډس کې یې او مونږ هم بالران یو مولا بالر دی او عوام غونډس کړ چې هر طرف ته یې ولي په ډب یې نه یایي او نه یې په ډنګ یایي مونږ څه پوهېږو عشق یو نره غند درد چې په دې ځای کې پیدا شي دغه ځای چې په چا مین نو د هغه کور به وي آب پکې اوسېږي بل څوک به پکې نه پرېږدي بل څوک به نه پرېږدي مولانا روم وای بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرول کل بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرول کل کہ درون خانے تو دیگر چیکار دارد پا خدا قسم سینہ میں وشلا وزر میں باہر رو باسا زر میں بیا سیرے کا دننا میں دزل پا نکتا کی اگورا اے اللہ زمازل خستا کور دے نستا پا کور کی دبل چا سکار دے چی دننا راش دا چا زڑا چی دا خدای کور نو دا غبیڑی تباہ دا غرق دے دا کور روان دے چې د چا زړه د خدای کور نو چې د چا زړه د جناب محمد رسول الله کور څنګه کور به نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو خپل معشوقې ته وایي چې اودس مودس نه پوهېږي او د سونو نه پوي او نه په مونځ پوي خو چې ته مخامخ شي سجده درته مولا ناست کافر غیر الله ته سجده خو کفر مرتد یہ سجدہ
रवा नहीं, यूं सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, यूं सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। आखिर के वही कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। तासु ख्याल अजीजानो, मुंग पुईगु ना मोहब्बत मुंग पुईग मा योशिया दे जमा आशना दे मा वे लेका खबर हो रहा खुदा पर आस्ते चे न तो शिया न तो सुनी वे चे वाले माल मुंग द्वारा शेखेलानी वो प्रदो आदत तंबलू ना गागौ शियान अली राशका जदर तवख है आगा दर्द चिकम दर्द अली और दागद मरगरो पड़ क्यों द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतालिक देखो गोरे अली से हिजरत को मदीने था यम द टोले मकी दुश्मनदार द टोले मकी जमा कट के बदश पे सूख समली दुश्मनदार सड़ी कट के बस समलो खबर कवाए अजमा अशना देनन में उली तो मालिक अखकार ना वेदा सोरज जाले गुला गोंदेवा विच बिजलीगर मुला चाडस खड़े दे वैसे दर्तले माना चिरिश्चा पे सोडस की जो न लगमा देखो गर अली सरदार कौनैन वर्तवाई ए अली ज़ुख़ब बेगाल अज़म मदीने त हिजरत कौमा अबू बकर बमरा सराई जमा तालाशी बाली खलक बरा पसी गर्जी जमा कट के बसोक समली हजरत अली और तो फरमाया या रसूल अल्लाह स्ता कट के बज प्रोते मां जमा कट के खुबत प्रोते जगोरे द टोले मकी दुश्मनदार वो या रसूल अल्लाह काश क्या गौरस खुदा रावली चिकम गशे तुरा पता चलीगी चिपागे जमा और मेघ गुश और तब बच इश्क देते हुए इश्क देते आई जंग उहुद के द सरदार कौनैन गाख मुबारक शहीद की वैसे करनी पगरुन की उसी की चलाई गड़ी साथ ली चावर तौयत छिपे मैंने दागा खुयो गाख मात शवे दाम बुरा वागस्ता दजान नयो गाख हुइस्त ब्याई हुए चाह से न जमाद महबूब पास गाख माती और मालान ले हुइस्त न पास नहीं हुइस्त ब्याई हुई चाह से न जाद जाम नहीं हुई मादा हुइस्त न द जाम नहीं हुइस्त केराल च पता न लगी च जमाद महबूब कम गाख माते खुराश दखले न टोलो बासना बपखपला पकेराश अरे
سردار کونین لیدلم ندے پنالی دو پہ مائن دے پنالی دو حضور چه وفات کے دو وصیت وکړ چه عمران زما د وفات لرستو دا زما جوببا پاس پغر کی یو اویسی قرنی اوسیگی زما د مرگ لرستو دا زما جوببا غلیو سے اللہ حضور د وفات نباد چه جوبا ولڑا اوڑا اویسی قرنی تیوی د خدای بندہ سامل دکڑے دے جد محمد رسول اللہ دمرا منظور نظر وے ورتے وے عمرہ واللہ کا نور پوئیگم دا چیلے او گڑی میں ساتلی دی او دی زینب عاشق ما ورغلیم نیم لی دلیم امنو خدا میں وورد چی دا غاخ مبارک مات شوے نو ما خپل ټول غاښونه وویست چې زما د محبوب یو نه نو زما خوله کې دې ټول نه وي عاشقي دې ته وایي عشق دی الله عشق ړومبه شپه ښځه بچي دین د پارا قربانال سوال نه پیدا ړومبه شپه د واده حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه ړومبه شپه کټ کې پروت ته ستا د ملک د ودونو ړومبه شپه څنګه د شرمېدلي ملک اوسېدو والاو ستاسو د ملک د واده ړومبه شپه څنګه الک سره د دنیا لونډان لچران لوفران لپنګان رامرګري شي ټوله شپه پې وي سیارونه ګوري ټوله شپه پې ډمتوب او کنجرتوب ګوري ټوله شپه پې بلو پرنټونه ګوري دا دوی پیجني دا ټول قسم په خدای چې د سیارانتوب نه دی چې دی نه پیژني اشاره کوا دوی بنیاد ته رسي ورېږه یو هلکه 13 ورځو کې د هندوستان ډب چې راغلی د هغه څه نام و دلیپ کمار اسوام خپه نشه خپه نشه واده دی او د واده ړومبه شپه ده الله اکبر کو د کټه ودل ناوی رونی ورستل چرتا ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبت نزای یا بتا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوی ورته وی چې حنظله ما خو پرنا کې لیدلم لې د واده ړومبه شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې وي سمله ورته یو ناوی والله کټینګېدی شمه اناوی ورته وی چې ما خو په رڼا کې لیدلم نه نو که ته لاړې ولته شهید شوې نو زه به د قیامت په ورځ څنګه پیژنم چې دا زما خاوند
नो हजरत हंजला लस्तूणे उशलोलो वेल बीबी उगोरा द क़यामत पौरज़े द मोहम्मद रसूलुल्लाह द निशान लांदे चे द चा लस्तूणे शलीद लेवी दा बस्ता खावंदवी औ मंडी लाड़ो जंगी शुरू कर चे जंगी शुरू कर हंजला मुलगे दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हुजूर अलैहिस्सलाम हुक्म चे दो खुद शहीदान गुस्ल मवर कवा खपलो कपड़ों के दफन जिब्रील राग है वे या रसूल अल्लाह हंजलड़ू बश पदवा दुआ द कोरा चिरात लो गुस्ल नो करे नो माता अल्लाह हुक्म करे चे हंजला बमले की गुस्ल वर कवी उस हदीस के राजी द हंजला नुम च मुहद्दिसीन जिक्र कई नो हंजला गसीलुल मलाइका अगा हंजला च मलेको वाला गुस्ल वर करे अजीजानो द इश्क दा मकाम दे च प इश्क के कुर्बान शे मलाइक बस्ता गुस्ल कोलो लरज आवाशी की लंड होंदी तारीफ थे लंड हजरत अबू हुरैरा आशिक पर तमाम रिवायत द हदीस की द अबू हुरैरा ना जियात रिवायत चाना नदी मनकूल वाले जका चले वाने रोटा है जामे ओबा खुराक स्काक दे सदे द खुदा बंदा जमा खुराक तमाम तन में द रंजू पसीर उड़वे तमाम तन में द रंजू पसीर उड़वे खुपमाद तुरुस्तर गुयो नजर वे जमा खुराक दस्तोर उस्तर गुयो नजर बस चारा तो उगूरी मोड़म शम तंदम लाड़शी लिबास बिस्तर खुराक जमादार शौक में दादे च जमा सीनवे और द मोहम्मद रसूलुल्लाह हदीस पे लिखल है कि दल स्तरगो में दद चेहरा अनवर तकतल है दद पख्वा के उसे दले दामिश अजीजानो वावर और पकुलाओ वगुनो वावर सुनियान मुनियान निश्ता सुनी तुम तासो पी जनीम ना सुनी ची ये नहीं मामा सुनी तो अकेली की मैं तकरीर कोलो 2 घंटे तेरे शुमाइल का सपोई शुवे खूब रगले कब याद है मेहरबानी उकड़ा मादी था उसको सुनी थी न पसुनी और न पमुनी भाई नमाज आंदाई के पुछने साढ़े नाने दे वक्त कूजा पड़िया घर कूजा पड़िया ओ मुसल्ला भी पड़िया घर तू ओ मैं नहीं जानता एदियां बारीकां नू कूजा नमाज मुसल्ला पड़िया घर तसा मुझ तस पोई गई दावे सर दरतवे चे द मुंज गरज तरोस मुंज गुजारो न दे पे जंदले दे इस्लाम गरज
تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پیژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پیژني په هغې فایده نه مرتب کېږي. بلکې جنازې غرض څه دی؟ هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وویل ما په ایمان یې جنازې خو دې ډېرې کړي وې الله مال دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې د مړي سره به بېګاله څه چل کېږي؟ ویل نه ویلي مې دي چې خدای یې بخي مال دې ځای دې درد کړی دی که نه؟ ویل درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامان الله چې دې ځای د نری غوندې درد کړی دی خدایم بې خو نه بس غرق یې غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کې دا لا غرق دي دا بل ورځ غیبي جنازې چې کې دي دعا وکړئ خدای یې مخې جنت ورکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه وه په ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم زه خو صفا خبره هغه جنازې لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم نه دې ځای دې درد نه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اسلام غرض تاسو نه پیژنئ اسلام څه ته وایي؟ اسلام څه معنا؟ شیعاګان ځان ته مؤمنان وایي مالکه مؤمن څه ته وایي؟ مومن माना अमन देने वाला अमन देने वाला मोमिन देता बल अमन वर्कोल मोमिन दामन इस्लाम समाना गर्दन नहादन من احکام الله تعالی و رسوله د خدای او د رسول حکم ته گردن نهاد کېدل. ایمان څه ته وایي؟ وای وای طالبان یې تاسو لکه ها طالبان ته طالبي وای ایمان څه ته وایي؟ شرم پکار ایمان نه پیژني اسلام نه پیژني د بازګل کوتا کی شیطانت له خو تکړه ویجلیګر مولا باندې ډس کولو پراپګانډې له خو تکړه پتا سو بډس کیږي په ما بن کیږي جنازې بم کوم ټول بمرداري گئی ان شاء الله العزیز. ما سکار ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالله کم لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاءالله لوی برخلاف په دې جماعت کې مې په دوو ټکو یې برخلاف اقتدار مې ته نه و دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه مولیان راته خسیان کوه ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم دړنه زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو مرګرو څومره چې په دې جاز کې کړه شوي دي خدای دې ټولو بخښي. حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړي پسې به بد نه وی دا شرن ناجیز دي. زما په خبره پوهېږه خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه. اوس سوال د ملک دی سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی. عزیزانو شیعو ته مو وایئ سنیانو ته ویم
نور فرقو تمویم که پاکستان وو تاو زب سره د دلایلو جنگ مکو که پاکستان نو زمون ملک نو نه به سنی وي او نه به شیعي. زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتی. خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده. مونږ د ملک دشمنان نه یو. علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو. هغه ووی چې جوړ شو نو دعا ورته وکړي چې الله سالم لري اوس او الله تر کافی مودې پورې وچلي. دا د مولانا مدنی الفاظ. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت ته، سوال د چا شخص پورې نه دی. ضیاءالحق کلاړو دعا وکړي چې الله یو صحیح نمائنده د هغه په ځای مونږ ته را پیدا کړي چې د دې ملک قانون قرآن کړي. ما ته وګورئ تر هغې به یې پرېږدو نه که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړی. تیار یې دې ته؟ زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره وي چې د پاکستان قانون قرآن شي. عزیزانو شهید څه ته وایي؟ دا باس با سبا 12 بجې کوارټای کې بیا جلسې. تاسو به مهرباني کوئ راځئ به. ما مرایم خوږېده خو تاسو کې څوک ولیان ناست دي نو خدای اوس به ځئ کم خوا لاس اوچت کوئ، لاس اوچت کوئ. ګوره ما ته یو منټ لاس کوز کړئ. خدای ته وګورئ چې د خپله لاسه د هغې جلوسونه کامیاب نه کوي. ای خو مونږ سره جګړه په دې ده چې زمونږ جلوس کې لشل کسې او ټول خلک تاسو رانه دغه کړه غلي وځئ او نیغ کورونو ته ځئ چې هغې مو واته کسې او ځان باندې رایخي وایي وهی ځان ځئ. خدای مو بخښه چې تاسو فکر مه کوئ. دا جماعت قاری اسلم جوړ کړی دی او د ملنګانو غوندې به لوډ سپیکر ته ناستو در په درې خاورې په سرې خیر غوښتی چې تر څو پورې دی ژوندی دا جماعت د ده دی. که د علاقې خلق بغیرت شو او په دې غیرت نه کولو نو مونږ څه بلاوالي یو. بیا په دې لار به زه تېرېدمه او د ده چغې به مې په لوډ سپیکر اورېدې چې خیر به یې غوښته دا جومات یې جوړ کړی. دا ما وران هم لیدلی و، دا ما ډیران هم لیدلی و او دا ما اوس دومره آباد هم د ده په برکت ولید. عزیزانو دې کې مدرسه به هم د ده وي، محتمم به هم دی وي. که دا علاقې خلق د پیسو تحمل نشي کولی، دارالقرا د مالګو منډۍ مدني مسجد چې یو عظیمه اداره د دین ده، د هغه ځای نه به مفت استاد راځي او دلته به سبق پړاوی، مفت تنخواه به قاری فیاض ورکوي او سبق به دلته پړاوی. که قاری فیاض هم دیوال نه ځان پناه کو مونږ به وله خیر غواړو او د هغه استاد تنخواه به پیدا کړو. په دې خبره انتظامیه د ځان پوی کی او د ډي اس پي صاحب په نوټس کې دا خبره راغلی چې سړی پوی کا او سړی ګوره شیعه نه دي که تاسو هغې ته په غوسه شوي نه یئ، ځکه چې دا ورځې داسې دي شیعه نه دي. خدای مهرباني ده د پېښور شیعه او سني منځ کې تر اوسه نه تصادم شوی دی او نه به کولو ته پرېږدو. اسلام د دلایلو مذهب دی. زمونږ او د شیعو
په یو ټکی جګړه ده او انشاءالله به په دلایلو سره حل کوو. هغوی وایي چې مونږ تیز عاشقان یو د امام حسین او مونږ وایو چې مونږ تیز یو. هغوی وایي چې مونږ تیز یو ځان وهي، مونږ وایو چې مونږ تیز یو د امام حسین او د رسول الله دشمنان وهو. کنه چې 40 کاله د پاکستان وشو، د غریبانو ځان والو نه بل له سپېړ نه ده ورکړې او مونږه د پاکستان د هر حکومت بیړه تباه کړه. یو حکومت رانه په سړیتوب نه دی تللی او نه به رانه ځي. ضیاءالحق صاحب وفات شو، زمونږ او د هغه ټول اختلافات ختم شو. دا یاد لرئ اسلام دا دی چې مړي پسې به د مړي بد نه وی، ختم شو. وی جی دینا پس پس کیږي ملکه دینا پس وشو نو مونږ هم بیا څه کیږو. څه دې وکړه هغسې بدل. غلام اسحاق مال غلام احسان ضیاءالحق خو بیا هم ځوان و منډه یې والی شوه، دا خو بوډا دی منډه هم نشي والی، دی به د ځان تماشه کوي. وی مارشالله ما نورې ما درې مارشاللاګانې تېرې شوې، دیوبندیت ختم نکړه. که څلورم رالم انشاءالله دیوبندیت به سینه په سینه جنگ کوي ورسره. زما عزیزانو عرض داو چې دې وخت کې ملک ته د یو عظیم بحران سامنا ده. اول ناول میں دا دعا دا چې یا الله زمونږ د ملک کې خپلو کې بار قسم جنگ کو، خو یا الله د بار آفت نه په امان کې وساتي، ځکه چې د بار آفت پې راشي ملک نه نو مونږ به هم نه یو. که داسې نه ده ملک وي خو مونږ هم بیو، جنگ به مو کو، هر څه به ملک نه یي مونږ به هم نه یو. نو د دې وجې نه بیرونی خطراتو با په اتفاق مقابله کو، هغه که روس وي که امریکا وي او که هندوستان وي. بیرونی خطراتو نه د زمونږ ملک خدای ساتي او ملک دننه داسې طاقت نشته چې د دیوبندیت مقابله وکړي. په آرام به تر هغې نه کینو چې تر څو پورې هم د دې ملک قانون قرآن کړی. ما انگو کے شیعہ و حضرات توے مال خبر واور کور کے خبری کو پرور والے جگڑی نشت دانگو ایسی ماتوی یرجی لکھما پا حرام کینا زیردو والا خنین اگر چې تاسو مې میاشت کې 3 ځله وجنئ بیا مې را ژوندی کوي، کله را باندې ډزې وکوي، کله را باندې څه وکوي، کله را تاسو د دا وس خدای درکا د دا پراپېګنډې کوئ زه که دا وایئ چې دی مړ شي نو د پاکستان هغه خلق به خوشحال شي چې د چا ښځې بربنډې ګرځي. دا 10 ورځې مو کتې د سنیانو ښځې ټوله شپه په دې مارکو به ګرځېدي، ګوډاګي به یې تړنه. دا ګوډاګی څه کوي بیختي ځه په دې څه چل دی. په دې سید حسن پیر کې یو ګمبد جوړ دی، په هغې کې یو زانګو ده وړه غونه. نو دا ښځې ورشي زانګو له داسې ټېله ورکي او کاڼی راولي او داسې ورلړی، نو چې کاڼی ور وغورځېږي زانګو کې نو نورو ښځې مبارک شه مبارک شه. ولې وی کاڼی زانګو کې پرېوته زوی به دي. 5 پیرانو کې کم خیال کړی ونو ته جاروګانې لړه کوي، نوې جارو یو سی هلته ونو ته یې لړه کوي، خو چې د چا جارو پاسون مبارک شه مبارک جارون خطا.
یو خراب غوندې ټکی را یاد شو خو نه بیا کوم ته په شرمونو شرمېږې بیا زمونږ ښځو چوري منلي وي نو ډم ځان سره کي او د چوري ټوکری په سریخي او د پنځو پیرانو لذي او ډولکی مخکې او زمونږ ښځې ورپسې وایي ما د پنځو پیرانو چوري منلي داسې ده که نه نو دا خلق خو مانه تنګ دي خو زه یې پرېږدم چېرته که زه مړ شم والله العظیم تاسو تستنیوالو د پاره به بل بجلیګر ملا پیدا شي که زه مړ شمه په خدای قسم ستاسو رازونو فاش کولو د پاره به بل ملا پیدا شي که دا دین په جناب محمد رسول الله پورې موقوف نو چا وفات شو هغه کار الله د ابوبکر صدیق ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د عمر ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د عثمان ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د حضرت علی ناغستو زمر شم ما نرستو ببل لکھا کروڑها علماء لوی لوی خلق موجود دی قادیانان خوشحالیده چاہتا اللہ شاہ بخاری وفات شو منگ تخلاص شو چا وفات شو اللہ غلام غوث ہزاروی ورطا پیدا غلام غوث ہزاروی چی بوڑا شو اللہ ورطا مفتی محمود را پیدا مفتی محمود چے کمزور شو مولانا یوسف بنوری ورطا را پیدا نو زنگل دزمرون خالی نہیں اور زمانہ کے با اللہ سڑی پیدا کئی او تاسو تب د کونین زکا چی بنی آدم وی نو ڈاکٹر بئی چی ڈاکٹر وی د تب علاج بئی تاسو د بیدینه تبی نیولی ہے او د کونین استنے با پا کناٹی کی در تا وہی اور ٹیم چی خلاصے گئی بنا عزیزانو عرض میں داو چی شہید ستوئی شہید د فعیل وزن دے فعیل وزن پا عربی کے کلا پا مانا دے اسم فاعل رازی او کلا پا مانا دے اسم مفعول رازی دلتا شہید پا مانا دے مشہود دے شہید تا شہید ولی وی زکا مشہود لہو بالجنہ ام مشہود لہو بالملائکہ شہید تیاخو شہید زکوئی چی دا ساکم ٹیم کی اوزی نو دغا وقت کی ملیکی ورطا ولاری او پا جنت کی اخپل مقام ورطا خی چی دا ستا زیدے سترگی دی پٹی دل او دی مقام تبلاش نو شہید دا مانا اس شہید دا مرگ نرستو حکم دادے چی جامع بتنو بس لیکن ویزاد وینقص کہ جامع زیادے وے تے کم بکے کہ کم وے پورا بے کے دری کپڑے او سرد وینو بے دفن کے دی کی سراز دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دی کی راز دا دے چی شہید چی د قیامت پا ورز را پاسی نو د داوینے او د زخمون با د مشک او د عنبرو پشان خوشبوئی کئی ایس مڑے با دا تقاضا نکی چی خدا ما بیا دنیا تواست واحد مڑے با شہیدی چی یا اللہ کاش چی پا دنیا کے
ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. خدای زه مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی، مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی، قتل کېدی او بیا ژوندی کېدی. حدیث کې راځي سردار کونین نه تپوس شو چې د شهادت په ګولۍ او د شهادت په تور او په غشي چې څوک ولګي د درد محسوس کوي. سردار کونین فرمایل چې د شهید درد د تور او د غشي دومره ای لکه د سړي خپه کې چې ازغی لاړ شي. اوس بل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء والشهداء. الله حرام کړی دي په ځمکه باندې بدنونه د انبیاء، د انبیاء بدن چې د هغه ځمکه نه خوري تر قیامت پورې به سالم پراته وي، او د شهیدانو بدن چې دی هغه هم ځمکه نه خوري تر قیامت پورې به په خپلو وینو کې سالم پري. عزیزانو یو بله د کار ټکی درته وکړه. خدایم پوی کا پینو خبره پوی شي. دا یو مسله ده چې روح عرض ده او که روح جوهر ده. عرض اهل مناطقه قائم بالغیر توای او جوهر قائم بالذات توای. نو روح عرض ده او که جوهر ده؟ آیا ده قائم بالذات ده او که قائم بالغیر ده؟ د جمهور علماء مذهب دا ده چې روح چې ده دا جوهر ده، دا عرض نه ده. دا جوهر ده او عرض نه ده. عزیزانو روح یو سوال ما باندې یو سړی وکړو، لکه ښه ګورئ ما ته چې تاسو وایئ چې په قیامت کې به سړی په دوزخ کې واچولی شي او په اور کې به سوځي او مارانو په خوله کې به په جرندو کې دل کیږي او دا چل به کیږي او دا چل به کیږي او دا چل. نو بنی آدمو خو ګناه کړې ده که په قیامت کې په اور سوځي او په جرندو دل کیږي. د غویانو میخو ګډورو چیلو دوی څه ګناه کړې ده چې هره ورځ په لکونو کروڑونو حلالیږي او په کوړو کې مکیږي، کبابونه تې پخیږي، خلک یې خوري، په اور باندې ورتیږي. دوی څه ګناه کړې ده؟ په دې سوال پوه شوئ؟ د دې څه جواب دی؟ طالب دی؟ ها څه کتابونه؟ ها حفظ کې حفظونه ډېر کوئ، ورسره کتابونه هم وایي. د حافظان داسې مولا چرګک ټوپی په سر یې غوړ غوړ ګرځي، نور په څه پوهېږي نه. کتابونه وایي. په دې خبره پوه شو چې دوی څه ګناه کړې ده چې دوی له دومره سزا ملاوي؟ بني آدمو خو ګناه کړې. علما لیکي چې تکلیف د عذاب روح توی بدن ته نه. دی خو وګورئ زما دی بدن نه چې دا لاس غوس کې دې ځای نه پرېږدي، د دې لاس بدن سره تعلق ختم شي او دا لاس یو سه او ته په کوړی کې دی او کیمای کې زما بدن لپې درد رسی. ها جی تا نه زه یو تیکه پرې کوم او هغه تیکه کې سیخ کې اچوم او په اور یې نیسم، ستا بدن لپې تکلیف رسی؟ نه رسی. تکلیف تعلق لري د روح سره. روح
چې د بدن نه کټ شي دغه بدن که بیا په اور کې واچي او که کیمکې او که ټوکړې کې او که وریته روح ته په تکلیف نه رسي ساروی چې حلال کې روح ته کټ شي چې روح ته کټ شي ساروی ته اړو تکلیف وي نه ما په دې خبره پوه شو بل یو سوال واورئ یو هندو دی زمون یو بزرگ باندې سوال وکړو چې تاسو مسلمانان څه ظلم کوي مړی راوالی او خخې کوي لاندې په ځمکه کې څښا شي چینجي پکې وشي مردار شي بویونه وکړي دا ستاسو سړیتوب دی پکار دا دی څنګه چې مونږ کوو لاندې لرګي او باندې لرګي کیدو مړی په منځ کې تیل پې واچو تیلی ورته کو اذا وجد فتلا شا ایره شي نیستو نابود شي بس ختم شي نه ګنتی جوړیږي نه مرداری تی جوړیږي نه تی بوی جوړیږي فقیه وائی د هندوانو ملا ته چې خبره دې ټیک کړې خبره دې ټیک کړې پکار دا دی چې مړی سوځي او مونږه غلطي کوو چې خخو خو یو خبره زمونږ دا روح دا د عالم ارواح نه راغلی عالم ارواح نه چې راغی هغه د ځمکې نه واده وکړو دا بدن د ځمکې نه جوړ دی منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى روح د اسمان نراغه او د ځمکې نه وادو چې واده وکړو پاللې کېدو د دې واده د حفاظت د پاره الله پاک اوب پیدا کړ د دې د خدمت د پاره الله اور پیدا کو چې دې واده د پاره به روټای پخې کټوای پخې په دې اور به پخې کټونه جوړ کرسای میزونه وغیرہ روح پس جواب راغی د عالم اروانا چې واپس راځه روح روان دی واپس بدن پریږدي اور د بدن د پاره نوکر دی ځمکه د بدن د پاره مور ده اوس روح به دا بدن مور ته سپاري که نوکر ته به سپاري حق د چا دی هندو هریان وستا خبره ټیک ده مونږ به هم سوځولی وی خو چې روح پاس روان شو نو د انصاف تقاضا دا ده چې دا بدن د چا نه اغستی دی هغه ته یې حواله که نوکر ته ما حواله که ما په دې خبره پوهېږي عزیزانو بله خبره ستا ملک د هرې فتنې مرکز دی د هرې فتنې یو شیعه دی زما اشنا دی ما ته وی چې تاسو په امام حسین پسې اړو جاړئ نه مال زه ویلی مال چې زما زوی دوبۍ ته تلی او په دوبۍ کې ډېرې پیسې وګټي او راشي ښه کرکولي په سري په جامې اغوستي ټاټ پاټ کې د جاز نه راکوشي چې زه ورته داسې وګورم
نو هلته په مزدورۍ خو یې خفه ومه لیکن چې اوس ورته وګورم جاړم به که خوشحالېږم نه نه سم ووایئ ولې دا دوبۍ موبۍ نه چې راشي که خیال کړی که نه دی کراکل مراکل په سر یو تازه کراچۍ کې حجامت مجامت کړي که نه داسې ډېر غوړ زیړ راکوشي داسې نو زه به خاندم خوشحالېږم به ورغاړې بوزم سب به کم چې ماشاءالله زما زوی خدای کامیاب راوست نو مالته په ایمان ووایه چې امام حسین په جنت کې دی که په دوزخ ټول ووایه نو په جنت کې مزې کې یو زه دلته ځان مې په والو مړ کو د دې معنا دا ده چې زه پې خفه یم چې په جنت کې ولې پیغمبر ویلی دی سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ اے مسلمان قوم امام حسن و حسین با پا جنت کے دے جنت دے نوجوانانو سردارانوی بیات سوئی ان فی الجنت نہرا من لبن ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی وحسین وحسن پا جنت کے د پیو یو ډیر عظیم نهر دی خدری کسانو د پارا بیوی چالا لعلی وحسین وحسن نو د حسین خدا مقام د بی بی فاطمه مقام با پا جنت کے د ټولو بی بیانو سردار وی د بی بی عائشہ مقام فضل العائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام اے صحابو د بی بی عائشہ فضیلت پټولو خزو دومره اوچت تے لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت پټولو روټو اوچت ای په جنت کې دی نو زه وجاړم ولې د خدا معنا چې د باندې مې دا رتبه پیرزو نشي تاسو خو خوشحال شئ بلکې کلک درته رښتیا ووایم ورته وایه چې ها اوس ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې جی لور و دوما یو 100 روپۍ مې پکار هغه ورشه حضرت عثمان ته ووایه چې 100 روپۍ راکړه ورغه رسول الله را لېږلی ما 100 روپۍ پکار هغه 100 روپۍ ورکړې چې راغی په 100 کارو نه شو بیا راغی صاحب یو 100 نورې پکار وی ورشه عثمان ته ووایه چې 100 خو د خدای په نامه را کړې وی او 100 د رسول الله په خاطر راکړه چې د رسول الله خاطر ورته وی هغه د ټولو خزانو کنجیانې ورته په جولای کې واچو وی د رسول الله په خاطر ټولې خزانې استاش آراغه جناب محمد رسول الله تا وی د خدای په نامه خو یې 100 را کړې او ستا په نامه یې راته ټولې خزانې حواله کړې راوی غفتو اے عثمانا زما په نامه دې 100 ورکړې ټولې خزانې حواله کړې او د خدای په نامه دې 100 ورکړې و یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دې لتا قربان شي ستا په نامه مې ټولې خزانې ځکه ورواله کړې چې کته نه وی دا داسې ښه خدای به ماته چا ښودلی
زه خو هغه عثمان ما چې په خپل دولت باندې به مې بوتان واغسته هغې ته به مې خدای وې کور مې د بوتانو ډکو دولت مې ټول په بوتانو باندې باج کړی و بوت به مې واغستو هغه ته به مې خدای وې نو که ته نه وې دا داسې ښه خدای به ما ته چا ښودلی وې نو زه وایم چې یزید سره م جوړه وکئ که یزید نه وې دا دومره مقام به امام حسین له چرته موندلی وې خدایم خوار مې که نه قتل وکئ هغه ورځ مې ورته وی مان راځئ دا د شیعو مولیانو مونږ په یو کوټه کې ګیر کوي جنجال ټول مولیانو جوړ کړی سارا گن آیا بجلو کې ویرمنو سار ورته ایس ڈی او د ماښام ورته ایس ڈی او ویلی چې او مال روڈ تے فالٹ ہے فالٹ بجلی تو جا کے ڈھونڈو او لنک نہیں ٹھہر دے آئی چتلی گرزی 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 شپې په یو بجه د لال کورتای په جمعات کې 2 تارونه یو ځای شي ٹھیکی کا سار ته ایس ڈی او تپوس کوي چې آغا جی اور راتی کی ہویا فالٹ دا آغا ورته وی چې اوہو ایس ڈی او سے ساری رات پھر پھر کے ساڑا بیڑا تباہ جو لال کرتی دے مسید گیا سارا گن مسید ہی جائے سارا گن مسید ہی جائے ټول لیبر لے خوند ورکو په بجلی گر کې التا ویچ پھر کیا ہے ویچ سارا گن مسید ہی جائے سارا گن ساڑے چھے آغا رضوانہ چاہتا پوسو کوئی دا پلانے بزرگ دے دو تبلیغیانو برخلاف تبلیغ والا میں خبر اخلاص دا دزمک پسر د تبلیغ والاو نا خډالا زما دي د خدای په ذات قسمی قبل چرتا شد دزمک پسر ما په دلی کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په روس کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په چین کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په امریکا کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په لندن کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په پاکستان کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه او ما په پاکستان کې د روټي خلاصو تماشا ما تبلیغ فرق څه دی که ملای برخلافی ملا یہ پیر برخلافی پیر 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 جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل پیر جی پیر پوڑی کی چی چوغاوا چی پا ایمانے میں ہم چرتا دا سڑی زوئی مونگ پا یو کمیس کی نہیں شوٹیں گے دے امڑ کی دا گرمائن پیر جی پیر پیر سو پیر خو مولانا اشرف علی تھانویو پیر خو مولانا حسین احمد مدنیو پیر خو مولانا رشید احمد گنگویو پیر خو مولانا قاسم نانوتویو پیر خو شیخ الہندو چه دا انگریز خلاف دا دیوبند بنیادی خیر دیوبند قلا جوڑا کرے وا دا انگریز دا وشتو دا پارا بیا دا انگریز ایجنٹی پا ہندوستان کے چا کولا دغا پیرانو دے الوا خورو کولا چا کولا فی الحال
तासोका तो पलस काल द जिया हुकूमत के प सेनेटर है और प मेंबर है सो खर्च शो द जिया पगे की नस्त शरीयत बिल चशेव सोचा समझ स्कीमो दागद हुकूमत द दवाम और द बका द पाक शरीयत बिल शरीयत त पास्कोले से अमरीके दरता नहीं वेली ए सरुनम द चरगानो चटुशा कौम वले दो का कवई जालिमानो दा कौम बाल दे मुंगे बालरान यू चपार तरफ याड़ो दे मुल्क च अमरीके नहीं वेले ते इस्लामी निजाम रावस्ते अकल कई लगे सोचो कई लगे सोचा समझ स्कीमो 50-50 लाख रुपए द कौमी और सूबाई असेंबली मेंबरान वाली दी दा कौम बा वक्त रातलो सरा द दी मेंबरान खपो की पुड़िया चोमो पसारा को बेरा का 50 लाख रुपए दे सकड़े दलते यो मेंबर दे माते वे एक दो आदमी नहीं है कितने गरीब थे कि एक दो सैकड़ा पेज दे वहीं ते देवे मालैन ना आदवा सड़ी में पता मकड़ो माल का सैकल राजी वही वाले खुदा खुदी दिन दुनिया खका दादवा कालो शू अल्लाह के रोले गली खुदा दे कुरान का माल बेड़ा दे तबाशा मैं जे दो ककड़ा गरीबान बहुत सपोरे हुई जी जोड़ा साइकिल ही दो वाले माल का जो साइकिल स्वरेगा ममना दागद यो मेंबर 50-50 लाख रुपए वाली दी प्रेदम आमना चिकी मकड़ी में नहीं उस दा कौम गो रही का इलेक्शन सभा के दगा जाड़म मंदानवान बम्बियानी वली और इन बवई में च शुमले डेरे ख्वागी दी दगा मंदानू बबिया दे खार की नाजीजान खबर और इस्लाम इस्लाम निश्ता न मुंग केश्ता न दुई केश्ता जमुंगा द खार दा अकीदा दा चे दोजख मोजख नहीं है इंजे दबका शबका मलवाने नहीं लेके केसी के बड़ा छोड़ा ते जन्नत मन्नत भी नहीं है इंजे बाग बड़ी चेन इन्होंने के बागा भी बड़ा छोड़े ते नहरान ते दरिया आवन ते फलाना ते कुछ भी नहीं नुश्तई सम न मामा वारा कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की द आगा कौम शपारस बद मर्ग न रोस्तु कुरान कवी राशे पदी पे खबर के लोय लोय उलमा दी लोय लोय खलक दे सुख सपेड़म नहीं कड़ी ताने तमंडक है मिर्जा वर्षे लिख ले मेरी रिपोर्ट इदी इंज करा मेरे ते बंदूक कटिस ते मनु थप्पड़ मारस पुलिस मंडी की आमरौनी पताना के दे पेरंगी कानून दे पकचरों के द अंग्रेज कानून दे पादालतुनों के द अंग्रेज कानून दे पजुमातुनों के द कुरान और द हदीस और द खुदा और द मोहम्मद रसूलुल्लाह कानून स्ताच पदे सरक चासर लांजा पे खशी और ताने लद पेरंगी कानून ला मंडके और जुमात लद खुदा कानून लरा मंडन के द मरंगा रुस्तो ओ मुल्ला एक 4 मलवाने 4.5 आओ ना मेरा प्यो मोयव दे पीछे खत्म करना ने असी तेरे कार आके 2-2 सिपारे पड़िए फिर 2-2 रुपए पकड़ा के ती कोई जोशे हुए चोल खुआ दे बख्शो मेरे प्यो पीछे 2 सिपारे ए मुल्ला इतने कम अक्ल निंगे कारी असलम इतना कम अक्ल निंगा कि 2 रुपए तो 2 सिपारे तेरे प्यो पीछे बख्श दे इधर अपने प्यो नु क्यों है
ए मुल्ला इतने कारी फयाज जड़े निमक मंडीज बड़े तालिबान उस देखो उन्हें भी मनु किया कि बने तालिबान समझाया कि तिपारे खपल मड़ी पसे बखई और ओटाए ददी खड़ूस न हो तासु पोई शोई په 2 روپای بیا په 2 روپای خو کونسلر تاړې ته نشي بوتله کونسلر بوتله شي دا د غلو جمعداران دا کونسلران د چواریانو جمعداران په 2 روپای د تاړې ته نشي بوتله تا په 2 روپای قرآن روان کو او د خدای په مخ کې به پلار په خلاصه ای خر بچیا دا ستا عقل دی سر در پوری نشتا د خر سر در پوری تړلی په 2 روپای په 2 روپای دی رشکا نه وړي 2 قدمه ته په 2 روپای پلار په شاکه قرآن ته جنت ته پی بوزي خدایم خوار که څه بلا در باندې شوی تاسو خیال راغی په 2 روپے نو دے وجنا سوچ وکړئ نن په پاکستان کې د قرآن عمره بی عزته کتاب بل نشتا نن په پاکستان کې د حدیث عمره بی عزته کتاب بل نشتا سمره سپک او بی عزته چې قرآن او حدیث ته کتلی کیږي دومره سپک د یو ډم ناول ته نه کتلی کیږي وګورئ کم نمایش چې د انډیا ډم راغلی او د پیښور خلکو کم عزت ورکړی وای په ایمان دومره عزت هم قرآن له چرته ورکړی قرآن باندې فیصلې شروع کوي کینی تباه کیږي نن اخبار کې دی چې 3 ورځو کې په ټوله دنیا کې یو عظیمه زلزله راتلونکې ده که په هندوستان کې 1500 کسان او 5000 کورونه زلزله تباه کولی شي نو 5 کروڑ هم په پاکستان کې زلزله تباه کولی شي آسمانی آفت به در باندې راشي تباه بشي غرق بشي د تخت لار بم بیا نه چې خدای کم طرف ته وتښتو د دې وجنا شیعه حضرات سوچ وکړئ امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استازو څو فقه جعفریه ټکی تاسو اورئ کنه فقه جعفریه امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استازو امام ابو حنیفه شاگردو راځي شیعه حضراتو او سنیانو چې یو شو او په دې ملک د استاد او د شاگرد د فقه قانون راول راشي کنه که ایمان در کی چې لاس سره ورکو یو بل چې پارام بنه کینو چې د امام جعفر او د امام ابو حنیفه د فقه قانون په پاکستان کې نافذ دا مولیان نه پریدي ماوی تبلیغ والا دین بے پیسے خیه کنه روټه خپل خوري جامع خپل وینځي چې خپل او مونږه او دا بزرگان دین په پیسو خایو نو مونږ او تبلیغ والاو کې دا فرق دی اغي بے پیسې خای مونږه په پیسو خایو نو وای په ایمان چې خڅوک دي نو الله دې توفیق درکړي دینه خډله بل نشته دینه خډه چینی او مولا راغلو ماته یو کتاب علما مشکات شرع بازار تعربی ویلا و فذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات شرع مشکات مرقات شرع علما ما ورتل ما تفعلوا به وانا ادرس المشکات في البيكينج مشکات درس پڑھاوم په پیکینگ کې اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ
چې درس نوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان مې ویل مسلمانان کړي 10,000 مونږ دلته 10 کروڑه ټول کافر کړه مسلمان کړه یوم نه دی خو دې هاي کافر کو لګیای نو الله دې توفیق راکړي عزیزانو ستاسو د اخلاص برکتو چې دا یو څو ماتې ګوډې خبرې مې درته وکړي